اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو عزتمندو زمونږ د نننۍ احتجاج زمونږ د نننۍ پروګرام نگران صوبایي حکومت چې د لپاره جوړ شوی دی چې هغه به په دې صوبه کې شفاف انتخابات کوي، خو هغوی چې کم عمل راغستی دی په مختلف ډپارټمنټ کې د هغوی کار او غیر قانوني برتیاني، نو په هغه حواله باندې د محکمه اطلاعات چې هغه د پوره صوبې صحافیانو کور دی هغې کې هم دوی کار ساتلی دی. هلته د بهر نه یو ډي جي راویستی دی دې دپاره هغه کرپشن وکړي، دې دپاره چې هغه دغه خلکو له روپۍ پیدا کړي، هغه اخباري مالکان تنګ کړي، ټي وي مالکان تنګ کړي، صحافیان تنګ کړي، او په دې وجه باندې هغه هلته کې کېنولی دی. درېیمه میاشت چې هلته کې مکمل په پوره صوبه کې د انفارمیشن ډپارټمنټ چې دی هغه په ځای ولاړ دي، هېڅ شي کې قسمه کار نه کېږي. مونږ د صوبایي حکومت د اقدام ته مونږ د دې مذمت کوو. مونږ دا وایو چې د ګران صوبایي حکومت چې کم کار دی په کار دی چې په خپل کار باندې توجه ورکړي، الیکشن کوي نه کوي دا د دوی خپل کار دی، خو هم کار د پاره چې راغلی دی په کار دی چې هغه وکړي او بیجا په ادارو کې کار نه ساتي، بیجا هغه ادارې نه تنګوي په کمې کې چې د دې ټولې صوبې انحصار په هغې دی. نن اطلاعاتو چې کم زمونږ هلته کې د اطلاعاتو دفترې دي په ځای ولاړې دي، هلته کې هېڅ کار نه کېږي. په دې وجه باندې ټوله دنیا زمونږ د انفارمیشن نه خبرېږي. په دې وجه باندې هغه چې په هغې کې کم خلک مزدوري کوي، کم خلک پکې په کار روزګار دي، هغوی ډېر په تکلیف دي. مونږ صوبایي وزیر اعلی ته په دې وخت کې نگران وزیر اعلی دی یا د دغې اطلاعاتو چې کم منسټر دی ته دا وایو چې ته خپله رویې تاسو سمې کوئ، تاسو ځان سم کوئ که نه که دغه ټول د صوبې صحافیان چې دي په دې وخت کې په احتجاج دي، هسې نه چې د دې نه ډېره لویه مسله جوړه شي.